الرحیم باب متى يقوم الناس للصلاة د جمع منځ چې کېږي نو خلق و مانځه ته څه وخت ودرېږي، یعنې مقتدیان به څه وخت صفونه برابروي او نیغېږي به. دې کې حدیث بیانوي، ځان په خبره پویول پکار دي. هغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور او مسجد نبوي دا بالکل یو ځای و. چا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روضه لیدلې ده هغه ته بالکل معلومه وي چې میانځ کې یو دیوال دی، هغې طرف ته مسجد دی او دې طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره ده. کوم ځای چې هغې دفن دي دا د هغې کمره وه او میانځ کې دیوال چې هغه زمانه کې و نو هغه د پردې و کپړه وه، دیوال به نه و. په دې وجې نه طریقه دا وه چې کله به ټایم وشو، ګړی مړی خو نه وې، خو ټایم به خلقو معلومه و په انور باندې. په دې زمانه کې هم ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د انور او ستورو او سپوږمو نه معلومیږي، لکه جاز چې په کوم رفتار باندې ځي او په کومه طریقه ځي نو هغه هم بنیادي طور دغه سمت معلوموي او سمت په کمپاس معلوموي او کمپاس جوړ شوی دی د ستورو او د سپوږمۍ او د انور په اصولو باندې. خو آلات اوس راغلل چې کله دا آلات نه وو نو خلقو به ټایم په دغې معلومه و، سهار غرمه ماښام دا به ټول په انور ستوري سپوږمۍ معلومېدل. زموږ د خپل کلي کې زموږ تره الله دې وبخي ګډبه کاکا، هغه به ټایم بالکل ښه او صحیح، اگر چې ګړی او سره نه وه، یعنې د انور دې نه به یې معلومول. چې کله به ټایم وشو نو اذان به وشو، صحابه کرام به یې څارېدل نه بهر، چې څنګه به اذان واورېده فوري به جومات ته تلل. بیا د لمونځ کولو ټایم نه و چې وبه یې کتل چې اکثر ملګري جمع دي، اقامت به وشو او بیا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم بهر راووت او لمونځ به یې وکړ. ګړی خو وې نه نو ټایم خو داسې نه و چې څه ټایم. طریقه دا وه چې کله به ډېر ملګري پوره شوي وو نو بلال رضی الله عنه به په جومات کې اقامت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا راغلی نه و، هغه راتلو باندې خو ټایم نه لګېده که دې دیوال خوا کې دغلته پاتې کېږي او چې اقامت شروع شي دلته نه هغه څه وخت نه لګېده. د یو ځل دا معامله وشوه کومه چې په دې حدیث کې ده. معامله دا وشوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې اقامت وشو، صفونه هم برابر کړي شوي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر ووت. چې راغی نو هغه مصلې باندې ودرېده او نږدې وه چې تکبیر یې کړی دی. دا خبره ورته یاده شوه چې انه جنوب ما ته د لامبلو حاجت و، تو جنابت کې وم، یہ ته یېره وایي. دا یېره پرې راغله او د دې یېرې تعلق شریعت سره دی. مخکې یو حدیث داسې تېر شوي دی که ما اشارتن ویلي وو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یېره راتلی شي، صعیب نه دی. یو حدیث دی، حدیث د سحر، پای کې څه الفاظ داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یېره راتله نو خلکو هغې حدیث ته خپېغړه مې کړي چې دا جي غلط دی، په پیغمبر یېره نه راځي. ولې به نه راځي؟ مخکې هم تاسو ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ د 4 رکعاتو په ځای 2 رکعاته وکړو. دی قصدن کړو که یېره باندې شوی دا په یېره شوی په دین کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم یېره راتلی شي. قرآن دا فرمالی دی سنقرئک فلا تنسا الا ماشاء الله، مونږ به تا ته سبق ښایو
لولو بدرتا ستانه به یریږي نه مگر هغه بدر نه یریږي کوم چې الله غواړي. نسیان انسان باندې راځي ٹھیک ہے، سو ګناه نه چې بالفرض سړی دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یاد او بیا هم جومات ته داسې راغی نو بیا خو به ګناهګار شي. چې تا ته پته وي ته چې جنابت کې نو مونږ جومات کې ګرځېدی شي نه. قرآن حکم دی ولا جنوبا جماعت خواته او د مونځ خواته به نه ورنږدې کېږئ کله چې تاسو په جنابت کې، یعنې کم ځایونو کې مونځ کېږي د مونځ ځای ته به نه ځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یاد شو چې ما ته جنابت شوی نو ملګرو ته یې وویل مکانکم په خپل ځای ودرېږئ. د دې ځای نه دا سړی استدلال کوي چې مکانکم نه مطلب دا دی چې مقتدیان دی هغه وخت کې ودرېږي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي. امام چې یي نه بیا د خلک ودرېږي. بعضې خلکو عجیبه مزاج دی زمونږ په دې ملک کې امام هم راغلي او اقامت هم شوي خو تر کومې چې امام په مسله نه وي ولاړ پاسېدلی نه وي تر هغې پورې خلک نه پاسي دی خامخا ځان له یو پهچان جوړ کړی د خوشا نږدې دی بعضې کلو کې شته په دې وجه د هغې امامان چې راشي شاته نه کښېني څادر ورسره وي نه په مسله وکښېني و چې اقامت شروع شي کله او قد قامت صلات وي مقتدي نو دی هغه وخت پاسي نو خلک هم پاسي. وی دا موږ په حدیث عمل کو دا څنګه په حدیث عمل چې دنیا کې بل ځای نشته که دې حدیث نه استدلال کی دا هو غلط دی. استدلال دی دا غلط په دې باندې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرورت و هغه باندې یې راغلی وخت د دې وجې نه دی ودرول چې زه راځم لامبم. او دویمه خبره دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو اقامت خو وختي شوی د هغه د راتلو نه مخکې اقامت شوی او صفونه هم نیغ کړي شوي بل اقامت بیا نه دی ویلی شوی. حدیث کې د دویم اقامت ذکر نشته یعنی اقامت ویلی شوی دی صفونه نیغ کړي شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی او نور احادیثو کې راځي چې ودرېدو کادا یکبره الله اکبر ته نږدې و چې ویلی نو یاد شو ورته چې زه جنوب یم نو کور ته چې تللی دی نو هلته یې لامبلې دي په لامبلو خو بس ټایم لګي که نه یو خو زمونږ د خلکو لامبلې فري اوبه دي که نه پاس نو اوبه بوجره ازاده کړي هر څومره کوه لامبل که 10 بالټي ولګېدل که 20 بالټي ولګېدل. د حدیث په کتابونو کې دا لیکلي دي چې دا لوټه کومه چې تاسو دغلته پې اودس کوئ په دومره لوټه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض غسل کوو او 10 پې دی په څلورمه حصه باندې کوو. دا زیاتې کوي زموږ خلک بیا دلته خو ډېر زیاتې شروع وي استنجا هم ګرمې اوبه صاحبان دننه کښي پوټۍ ته ولګي دوه ټوله لوټه ډکه پرته او چارندام له هم ډکه کړي نو هغه هم نیمې نیمې اوبه پاتې شي نیمې توی شي. کم سے کم کامن سینس پکار دی انصاف پکار دی داسې دي دومره اوبه ځان له واچوه چې څومره ته استعمالولی شي ستا لګي دا باقي چې پاتې شوی دا تا اسراف کړی دی د دې به تا سره حساب کتاب کوي الله موږ نه کوو. دین زده کول پکار دي په یو څیز باندې چې د الله ناراضتیا یې نه پرېښودل پکار دي. خو دا دومره اوبه چې کوم زمونږ خلک استعمالوي د فقه کتابونو کې خدا لیکلي دي چې که یو سړی دریاب په غاړه باندې هم وي ناست نو دی به اوبو کې اسراف نه کوي. د خلکو خیال دی چې هلته اوبه نه وي نشتوالې وجه نه ده د سنت خلاف مسله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړي هغه شانته ته وکړه هغه زمونږ نه زیات پاک او زیات الله ته نږدې و د دې وجه نه د هغه هره طریقه مکمل ده. دا به نه وایي چې جي
زه وجود خپا کوم هغه نه هم خپا کې دا شکی وهمی ذهن دی ذهن چې د انسان سم شي وهمی نه شکی نه بیا کار سمي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یې رحم راتلا کور کې هغه لامبل په دې ټیم لګېدو ثم خرج الینا وراسه یقطر فکبره بیا چې راغی بل اقامت نه شوی دینه معلومه دا شو چې کې اقامت شوی دی او میانس کې سو واقعه داسې وشوله چې خلک صاف او دی خوشو انتظار راغی خیر ده دویم اقامت نه اقامت یو وي اگر چې ټیم پکې تیر شوی دی د اقامت مقصد څه دی د اقامت مقصد جماعت کې حاضر خلک خبرولي چې مونځ ودرېد د دې بار سره کار نشته جماعت کې دنه چې کوم ملګري ناشتي چې هغې ته پته ولګېږي چې مونځ ودرېږي اوس دې وجه نه اقامت کوونکي دپاره پکار داري چې د هغه اواز تیز وي مونږ خلکو ته ووایو اواز تیز راوباسه نه هغوی زما دغه اواز دی لکه ورته چې ته یې مه وایه بل څوک به ووایي بیا خفه کېږي سنتونو باندې خلک عمل وکړي یعنی چې زه مخکې ولاړ یم او زه اواز نه اورم زه د هغه ځای خبره مه اورم معمولي خبره مه اورم زه بعضې وختونو کې اذان اقامت ونه اورم نو دویم صف والا به څه اوري دریم به څه اوري د دین نه د انا خبره جوړول نه پکار دا شریعت دی چې ټول خلک په توک لګي چې اقامت شو که ونه شو اقامت شو که ونه شو د اقامت جواب ورکول به هم پکاري که نه که زمونږ خلک خو د اذان جواب هم نه ورکوي نو د اقامت جواب ورکول هم پکار دي چې څوک یې اوري نو څه جواب به ورکړي نو که مونږ چاته دا ووایو چې بھائی اواز تیز که دی دا مطلب خو نه چې زموږ اثر نه لګي هر سړی خپل دماغ لولي زموږ هېچا اثر نه لګي نشته خو تا ته مسله ښوي چې بھائی مسله دغه ده دین دغه ده دا داسې وکړه بس دا نه تنګول دي او نه چا پورې پچموزې کول دي سړی به پوهی نه هغه وي ګنې ما تنګوي او که دی وایي ما پسې خبرې کوي اقامت وي د دې لپاره نو دې نه مونږ ته دا مسله واضح شوه چې کله امام جماعت ته راغلی دی او مصلی باندې ودرېد نو خلک دې ودرېږي خلک دې ودرېږي او څنګه چې امام لګیا شي مقتدي لګیا شي او اقامت کوي نو مقتدیان له پکار دي چې هغوی هم اقامت ویل شروع کړي نیت خو فرض دی که نه د څه شي نیت د خولې که د زړه دا مسله څوک نه ښیي مونږ ښیو دا بار بار مونږ ښودې ده نیت د زړه فرض دي د خولې نه دلته اقامت کېږي دی کله وي نیت مې کړی نیت به کوم نیت مې کړی نیت به کوم جواب به څوک ورکوي اقامت نیت فرض دی خو د نیت خولې سره خو تعلق نشته د نیت تعلق زړه سره دی هر بني آدم له ځان په دې پوهول پکار دي چې زه جومات ته راغلی یم نو زه د سهار 2 رکعاته سنت کوم چې زړه کې دایي الله اکبر او چې کله فرض ودرېږي نو دی به جواب هم کوي او په دې خبره به پوه یم چې زه امام پسې ولاړ یم زه مقتدي یم د سهار لمونځ دی فرض دي 2 رکعات دا خو هر چا ته معلومېږي دا هغه مسله ده چې ټول خلک دی بد عمله کړی ده ولې هر ځای ورته دي نیت په خولې ښیي د روژې هغه ورته هم په خولې ښیي چې بصوم غد نویت من شهر رمضان بلکې پوسټر یې چاپ کېږي ورته ښیي دا چا وایي چې په خولې نیت کوه نیت د زړه عمل دی زړه هغې طرف ته متوجه که موږ چې ورته اراده وایو اراده او نیت یو څیز دی د بني آدم چې زړه یي چې زه چای وڅښم نو کور ته لړ شي که نه اعلان کوي خلکو ته کور ته لړ شي او کور والا ته ووایي چې راله په حقه څښم دغه نیت ده ستا اراده کوي چې څه راشي شروع کړې بس په دې خبره پوهېدل پکار دي چې نیت دا د زړه عمل دی دا د خولې عمل نه دی
بیا کمال لای چې تیمم کې ورته نیت ښودلی نغې ورته عربی کې ښودلی که دا ټول په عربی پوهېږي که نه نویت ان تیمم لرفع الحدث و استباحة الصلاة والجنازة معنی سره بدا عجیب و غریب دین ده یعنی پښتون قوم ته په عربی کې نیت ښیه اصل لپاره په دې یې پوهه کا چې نیت دا د زړه عمل دی په خولې باندې د نیت ویلو ضرورت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره منځونه کړي دي نو هغې کې په خوله نویتو نه دی ویلی هېڅ صحابي نه دی ثابت د هېڅ تابعي او تبع تابعي نه دی ثابت ډېر وروستو خلقو اجازت ورکړی دی خدای خلقو دپاره چې هغه د وهم شکاري دا ټول قول وهمي شوی دی وهمي قوم دی ټول به نیت مې کړی نیت به کوم او د یو عالم په وینا باندې آیا دا صحیح کی چې یو څیز نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته نه د صحابو اجماع کې شته هېڅ ځای نشته دی او یو سړی شروع کړه ورته چې ورته ووایه خیر دی ولې دی پیغمبر دی یو عالم له دا اختیار چا ورکړی دی چې یو کار یو اجازت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ورکړی او دی هغه ورکوي موږ دا اجازت چال نه ورکوي دی ووایي او د نبوت کار دی نو بارکیف نیت فرض دی د عباداتو دپاره نیت فرض دی انما الاعمال بالنیات د هر عمل دارومدار په اراده باندې دی ستا ارادې ته الله ګوري چې تا څه شی کوو آیا الله او رسول له رضا کوو او که نه خپل شهرت ته کوو دې ته نیت وایي دې ته اراده وایي دا فرض ده کله چې اقامت کیږي ته جواب ورکړو چې کله امام وی الله اکبر نو ته به وایې الله اکبر ستا د خولې د نیت موقع نشته په شریعت کې که د شریعت مطابق لمونځ کې د خولې نیت نشته ثابت نه دی اصلا حدیث د سیدنا ابو هریره دی فرمایي اقیمت الصلاة اقامت وکړی شه د مانځه دپاره بیا وعدلت الصفوف صفونه برابر کړی شو صف برابرول ضروري دي موږ مخکې بار بار ویلی دي چې دا واجب دي او قرآن مجید چې فرمایلی دي چې مونځ پوره کوئ صحیح کوئ قنوت کوئ پوره انتظام کوئ د مانځو نو هلته کې محدثین لیکي چې تسویه د صفوفو چې کوم ده صفونه برابرول دا د مونځ اقامت کې د شامل څیز ده تسویه څه مطلب بل بني آدم سره جخت ودرېدل زموږ د خلکو یو ور سره نفرت دي بلا فاصله یې میز کې ډېر خلک داسې دي چې هغه مونږ سره ودرېدل نه غواړي لویه ده وایي که تا سره نزدیکي کېږم نه بر نه خوښي نو ښه ده داسې خلک الله د معاشرې نمبر کېږي نه د کومو خلکو دغه رویې د مزګزارو الله هغه د معاشرې نه مخواږي تا ته څه ضرورت دی داسې خلق وي داسې افراد وي چې د هغې خیال لای چې مونږ پاک یو دا ټول خلک پلیت ده نو داسې خلق الله د معاشرې نه لرې کړي بیا دا ښې سزاګانې ښې لیکن زمونږ خلک پوهېږي نه په دې یو بل سره جختېدل پکار دي ای مقصد دای چې مینا الفت محبت پیدا شي دې ته وایي عدلت الصفوف کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم ګرځېده اقامت به ویلی شي او صفونه کې وګرځېده ځکه هغه مسلمانان منځګزارو یو صف دو صفه به نه و جماعت به آخره پورې ډک و اقامت به ویلی شي او هغې نه وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځېد بیا واپس راغی الله اکبر به ووایي دا لازم خبره ده چې صف دې نیغ کړی شي او د هغې طریقه دا ده چې ګیټی دې ګیټی ته مخامخ کړی شي اوږه دې اوږې ته مخامخ کړی شي بلکې بعض احادیثو کې جنګولو خبره هم ده نه که به ظاهر والے بیا کې مسائل پیدا کېږي اقامت کړی شوی د مانځه وعدلت الصفوف قیاما او صفونه د ودرېدو لپاره پوره شوي
برابر کړی شو. فخرج الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته راووت، کور نه راووت، پرده یې اوچتوله. مرض الوفات کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده اوچته کړه، ویې کتل نو ابوبکر صدیق لمونځ کوه نو خوشحاله شو. دیوال نه و هغې زمانه کې. فلما اقام فی مصلاه، مصلا موږ ته د مصلا وایو که نه، مصلا د مونځ کولو ځای. فلما اقام فی مصلاه، کله چې هغه په خپل د مونځ کولو په ځای ودرېد، ذکر انه جنوب، نو یاد شو ورته چې زه جنابت کې وم، ما ته لامبل واجت. فقال لنا مکانکم، موږ ته ویل په خپل خپل ځای ودرېږه، مکانکم لږې سار شه. ثم رجع، بیا واپس راغې، فاغتسلا، وی لامبل، کور ته لاړ، وی لامبل سو، ته ته لامبل سو پته ولګېده. ثم خرج الینا ورأسه یقطر، بیا بار راووت، نو د سر نه یې اوبه بهېدې، یعنې سر یې وچ کړی نه و، ګرمي به وه، ګرمۍ کې سړی په اوبو بد نه ګڼي، او ژمي کې به ډېر بد ګڼي، دغه لاس یې هم کلل شي سمدستي وچوي. دا فطري د موسم سره تعلق دی. ثم خرج الینا ورأسه یقطر، بیا موږ ته بار راووت او د سر نه یې اوبه بهېدې، قطرې بهېدې. فکبر، نو الله اکبر یې ووی، فصلینا معه، دې کې دا ونه وی چې مونږ نیت وکړو، او دا یې ونه وی چې دوباره اقامت وشو، د دې ضرورت و پکې، که دا وی بالفرض دا به د حدیث کې وی، خو نه دي شوي داسې. فکبر فصلینا معه، نو مونږ د هغه سره مونځ وکړو. دا یو حدیث ته خو سم مسائل وګې ښکاره شو. اول مسله دا ثابته شوه چې مقتدیان به هغه وخت کې ودرېږي چې کله امام ولاړي، امام راغی ودرېږي بس تاسو ودرېږئ. دویم مسله صف نیغول دا ضروري دي. نو درېیمه مسله دا ده چې کله کله یېره باندې سړی جومات ته جنابت کې راشي، نو دې کې ګناه نشته. نو څلورمه دا شوه چې دی واپس ځي او راځي، نو تیمم میمم نه کوي، په څه به تیمم کوي؟ د جماعت کې بالفرض، او تا ته ضرورت پیښ شه د جماعت نه د بهر وتلو یا جماعت ته راتللو، تا ته جنابت دی، ته په څه شي باندې تیمم کوې؟ جماعت د جماعت په سامان باندې. البته که چېرته کې د خاورې څه لوټه موټه پرته وي چېرته کې، چا په دې مقصد ایښي نو ټیک ده، او نامو جماعتونو کې دا څیزونه نه وي. دا هم ثابته شوه چې په دې باندې سړی ګناهګارېږي نه، او دا هم ثابته شوه چې یو اقامت شوی دی او میانځ کې پکې 2-3 منټه تیر شوي دي، نو خیر دی، د هغې نه وروسته لمونځ کېدی شي. دا شپږو مسلې په دې یو حدیث کې موږ ته معلومې شوې. احادیثو ویلو کې او احادیثو زده کولو کې فایده دا ده چې دا تا د انسانانو د توک نه چې کوم دی بېغمه کوي. هر سړی به خپل توک ولي که نه، توک نه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث راغی په هغې کې سوچ وکړه. دا غټې غټې مسلې دي، دا اوس داسې علم نه غواړي چې ډېر باریکه علم دی، هر څوک په دې باندې پوهېدی شي. د دې وجې نه د حدیث نه چې کومه مسله ثابته شي هغه ډېره کرۍ صحیح وي. اقول قولي هذا استغفر الله.